د کشمیر سره د اظهار یکجهتۍ دپاره د ګورنمنټ ډیګري کالج منګور سوات پرنسپل پروفیسر صاحبان او طالب علمانو د کشمیر په حق کې احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ریلي اهتمام وشو. مظاهره کې د کشمیر په حق کې او د مودي خلاف شدید نارهبازي وشوه. کشمیر بنےگا پاکستان لیکن رہیں گے آزادی 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 مردہ باد. په دې موقع پروفیسر راتګل صاحب د کشمیر په حوالې سره خپل اظهار خیال وکړ. هغه قومي ادارو ته او بین الاقوامي ادارو ته رسول غواړي. نن چې کومه مسله امت مسلمه ته خصوصا او د کشمیر خلکو ته خصوصا او پوره امت مسلمه ته مهمه ده هغه دا ده چې د کشمیر چې کوم حیثیت د آزاد ریاست هغوی ته حق حاصلو هغه حق هندوستان ختمی د هغې دپاره قانون سازي وکړه د هغې دپاره صدارتي آرډیننس هلته نافظ کو او کم 35A کم ایکټ چې دی د هغې خاتمه یې وکړه د کم سره چې به د مقبوضه کشمیر کم چې په غاصبانه طریقه باندې هندوستان قبضه کړی دی د کومو خلکو د رای خلاف چې کم حرکت شوی دی کم چې د 1947 نه د دې وخته پورې په هغې باندې د هغو غاصبانه قبضه ده. نن یو بله ډرامه کېږي هلته ټوله دنیا صرف د تماشایي په صورت کې د هغې تماشه کوي او هغه ډرامه دا ده چې د مقبوضه کشمیر چې کوم حیثیت و هغه دا و چې هغوی به ځان له قانون سازي کوي د هغوی به خپل پارلیمنټ وي د هغوی به خپل اختیار وي د هغوی به خپله جنډه وي د هغوی به خپل سوچ وي د هغوی به خپل فکر وي او د هغوی هلته یو میجارټي ده د مسلمانان یو آواز دی هلته د هندوستان د غاصبانه قبضې خلاف. خو نن د هغې خلاف یو پلیننګ کېږي د کشمیریانو خلاف او پوره دنیا چې د صرف د هغه تماشه کوي او هغه ډرامه ګوري کوم چې د هندوستان حکومت کوي کوم چې مودي سرکار کوي. زما دا ملګري ولاړ دي سکندر شیر صاحب دی شاعر وایي چې ادھر آ ستمگر هنر آزما لے ادھر آ ستمگر هنر آزما لے تو دیر آزما ہم جگر آزما لے. چې مودي دې دا خبره په کولاو غوږونو باندې واوري چې دا صرف د کشمیریانو خبره نه ده دا صرف د مقبوضه کشمیر پورې محدود خبره نه ده دا صرف د پاکستان د یوې حصې خبره نه ده دا د پاکستان د 23 کروڑ عوام د جذباتو سره لوبېدل دي او که داسې حالات پیدا شو چې د دې خلکو ضرورت پېښ شو نو د ټولو نه مخکې د منګور ډیګري کالج دا سپاهیان چې نن راوتي دي دا غازیان چې نن راوتي دي دا غازیان به بیا د وطن دپاره د کشمیریانو د حق دپاره د مسلمانانو د ساک په حلولو دپاره د پوره دنیا کې چې د مسلمانانو خلاف کم سازش کېږي او هغه په کشمیر کې نن بې نقابه کېږي د دې دپاره دا غازیان په دې غازیانو کې بیا د شهیدانو وینمه بیا به د کشمیر بنےگا پاکستان کشمیر بنےگا پاکستان لے کے رہیں گے آزادی ہم جیت کے لیں گے آزادی کشمیر ویر بنےگا پاکستان. او زه مودي ته دا وایم چې دا یو خبره واوره دا چې څومره هم د کشمیریانو خلاف څه قسمې کړي دي هغه هر څه ستا ناکام شوي دي. پوره دنیا په دې خبره باندې ګواه ده چې کشمیریان نه غواړي چې هغه د هندوستان سره پاتې شي. کشمیریان ازادي غواړي کشمیریان د دغه غاصبانه قبضې خلاف راوتلي دي هغو شهیدان ورکړي دي کور په کور شهید ورکړی دی د کشمیر کوڅې چې دي هغه په وینو باندې سري دي لہذا هغو په څه صورت باندې موږ دې خبرې ته تیار نه یو بلکې زموږ نعره دا ده چې کشمیر بنےگا پاکستان لے کے رہیں گے آزادی نو موږ په یو صورت باندې دې ته تیار نه یو او دا خبره چې دا ټولې دنیا ته واضحه ده دا ټولې دنیا ته واضحه ده چې یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے. د کالج طالب علمانو هم د کشمیر په حوالې سره خبرې وکړې. ظلم کېږي د هغې خلاف سنه څه ټوله سنه څه خلک راوځي د هغې خلاف اواز چوتئ د هغې خلاف خبرې کوي د هغې خلاف جلوسونه وباسي. زه په دې خبره ډېر فخر کوم زه دا خبره ویاړم چې زموږ ډیګري کالج ماشومان زموږ د ډیګري کالج سټوډنټان هم په هغې خلکو کې دي چې موږ چوپ پاتې نه شو خو مونږ رالو او د دغې ظلم خلاف اواز چوتولو دپاره دې خوا مونږ راغونډ شوي یو او انشاءالله
مونږ به تر هغې پورې خپل دا ټریډیشن چې دی دا به مونږ جاري ساتو چې کله پورې مونږ ژوندي یو تر څو پورې ډګري کالج آباد وي. بله خبره به زه دا کوم چې یونایټډ نیشن د اقوام متحده چې ورته وایي دا هغه دا خبره کوي چې وی آر پیس لوینګ پیپل. لکه په تا خو دې لعنت چې ته څنګه پیس لوینګ پیپل یې یاره تاسو دلته راځي په کشمیر کې 7.5 لاک خلک فوجیان راځي او کسانو باندې ظلم کوي. دلته ښځې کونډې کېږي، دلته بچي یتیمانان کېږي، دلته سړی وژلی کېږي. یار لعنت دې شي ستاسو په دې starting with the name of God Almighty, the most merciful and the most gracious. मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंगा और स्वाद के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से और इस रैली की वसादत से जितने लोग मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ और मैं उन्हें ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आजकल जो मकबूजा कश्मीर में हलचल मच रहा है, आजकल जो हमारे भाई हमारे आंखों के सामने लथपथ हो रहे हैं, वहाँ का बीवी बीवी बीवा बन गया, वहाँ का बच्चा बच्चा यतीम बन गया, वहाँ का घर घर सहरा बन गया, वहाँ का शहर शहर बेरा हो गया. लेकिन 57 इस्लामी ममालिक के बावजूद हम ټول بدن د موسیقي نن زمونږ رویان کشمیریانو په تکلیف کې دي او موږ هغې بدن په حیثیت سره موږ ته تکلیف دی. نن د اسلام په د مسلمانانو په تاریخ کې زیاترین ورځ ده چې د هغو نه یې د خپل حقوق واخیستل، هغه ټیکل یې ختم کړو او د هغوی حقوق یې تباه وکړل. نه موږ دا منو، نه موږ مخکې منلي وه، نه یې اوس منو او نه به بیا منو. څومره چې تاسو کوشش کوئ په زور باندې په 1947 ने पूरी वाला पैसे वाले वो कहते हैं आज़ादी को ख्वाब ही समझो, वो कहते हैं आज़ादी को ख्वाब ही समझो. हम कहते हैं यार ख्वाब की होती है एक ताबीर. कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे. دې موقع باندې تحصیل ناظم شاهد خان هم احتجاجي مظاهرې ته خطاب وکړو. تاسو د جذبې تاسو د کم ولوله چې دا د په لار روانو وه ورډولم زمونږ هم زړه دغه شانتې دی. مونږ هم د دې کالج نه راوتي وو، ټیچران صاحبان زمونږ ولاړ دي، مونږ هم دغه زده کړي دي. خو زه تاسو ته نن یوه خبره کوم د سیاسي پلیټفارم په حواله سره چې تاسو زمونږ مشرانو 70 سال انتظار کړی دی. 70 سال زمونږ مشرانو انتظار کړی دی، کم چې د کشمیر عوام باندې کم د هغو حقوق چې غصب کړی شوي دي د اوسه پورې دا اخرنی یو وارو چې دا انډیا وکړو او دا هغو په خپل ځان باندې وکړو. انشاءالله تعالی زما یقین دا دی الله پاک چې فیصلې کوي او په زړونو کوي او دې پیرې له چې کوم ځای صحیح نه زمونږ مشران چې صحیح دي انشاءالله تعالی دا کشمیر چې دی دا به اوس انشاءالله د پاکستان